درنو لیدونکو د خپرونې وروستۍ برخې ته راغلي وو. په وروستۍ برخه کې نو موږ د معمول سره په یو ټاکلي موضوع باندې بحث او خبرې کوو له اړوند میلمه سره. نو نن موضوع مو همدا ده چې په د تعلیمي نصاب یا ښوونیز نصاب نوي کېدلو اړتیا څومره ده او په کار ده چې څومره دا نصاب نوی شی دی، نصاب په نویوالي کې څومره ګټې دي او څومره فایدې دي، څومره د شاګردانو دپاره سهولت دی او څومره د ښوونکو لپاره چې دغه نصاب تدریس کوي یا دغه نصاب وړاندې کوي. نو د دغې اړتیا او د دغه ستونزو د حل او ټولو غوښتنو په اړوند به له ځانګړي میلمه سره بحث او خبرې کوو. نو د نن خپرونه کې را سره په پوهنې ریاست کې د ښاري ښوونځیو د برخې امر احمد شاه اقبال صاحب دی را سره په خپرونه کې میلمه دی. له ده سره به بحث او خبرې کوو. اقبال صاحب ستړي مه شئ، بخیر راغلی خپرونه. بسم الله الرحمن الرحیم. مننه. د انعکاس د تلویزیون رهبري او تخنیکي همکاران او تاسې ته او ستاسې له طریقې نه د ننګرهار ولایت ټول لیدونکو او اوریدونکو ته او هیوادوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسې ته او ټول اوریدونکو او لیدونکو ته سهار نیکمرغه وي. خوشحاله اوسئ اقبال صاحب، ډېره زیاته مننه. له ډېر وخته نه د معرف نصاب د حجم پر زیاتوالي نیوکې دي او د محتوا د لوړوالي له امله شکایتونه دي د ښوونکو، او په دې وروستیو کې خو زده کوونکو هم شکایتونه پیل کړي دي. فکر کوم د زده کوونکو شکایت به د ښوونکو د شکایت سره تړلی اوسي چې کومه محتوا چې د افغانستان په اوسني نصاب کې شته دا لوړه ده، او لوړوالی په دې کې دی چې استادان شکایت کوي چې موږ پرې سم نه پوهیږو یا تدریس پر مهال ستونزې دي چې شاګردانو ته دا سم انتقال کړو. په دې باندې وړاندې هم ډېر بحثونه شوي دي په دې ټولنیزو اجتماعي رسنیو کې، فیسبوک کې، په راډیو کې، تلویزیون کې، او ډیرو خلکو بیا دا نظرونه ورکړي دي چې یاره د ښوونکو سویه په افغانستان کې ټیټه ده د نورې نړۍ د هیوادونو د ښوونکو د سویې نه، نو ځکه دلته نصاب لوړ ښکاري، که نه نصاب لوړ نه دی. دغه وضاحت او اوسنۍ نیوکې چې په نصاب باندې د ښوونکو له طرفه دي او د چارو د شنونکو نظریات د اهل معرف د خلکو د هغو پرتله دواړه څنګه ارزوئ، او د خاکسار صاحب زما د همکار چې په پیل کې دا مقدمه وړاندې کړه چې نصاب نوی کیږي، څنګه نوی کیږي، نوی کولو هدف یې څه دی. دغې ټولو پوښتنو ته یو لنډې خبرې تاسو په دې وکړئ، بیا به نور بحث ته رسو. ډېره زیاته مننه خاکسار صاحب، تاسو ډېر یو ښه موضوع باندې چې تقریبا دا د افغانستان د ښوونیز بهیر هغه برخلیک دا ټاکي او ډېر زیات موږ دپاره مهمه خبره هم دی. په ده باندې که یو بحث وکړو د خپل دغه معلوماتو له قراره ښه موضوع مو ټاکلی دی. لکه څنګه چې په افغانستان کې دغه څلور لسیزه جنګونه په ټولو برخو کې بد تاثیرات اچولي دي، لکه د صحت په برخه کې، د محیط په برخه کې همداسې د هغه په برخه کې بد تاثیرات کوي، او زموږ د معرف نصاب هم متضرر کړی دی، د معرف هغه قوانینو ته هم لږ ضرر رسېدلی دی. کله چې افغانستان د مجاهدینو په واسطه آزاد شو، دلته بیرته رالل، د پاکستان او د ایران نه مختلف نصابونه د هغوی د ښوونځي سره دلته را انتقال شو. هلته که دغه ښوونځي د کمپونو کې وو او یا د بعضې مؤسساتو لخوا هلته ایجاد شوي وو، د هغې سره ګډ یو نصاب راغی چې دا یو واحد نصاب د افغانستان د معرف لپاره نه و. بیا خوشبختانه د لیکه مرغه کېناستل رهبري د معرف د پوهنې د وزارت او د دولت هغه چارواکي چې د معرف په برخه کې ډېر زیات پر معلومات خلک دي، یو نصاب یې د ده دپاره ترتیب کړو. هغه نصاب یې وضع کړ چې تقریبا موږ ویلی شو چې دغه نصاب د افغانستان د معرف هغه شرعي وثیقه دی، هغه علمي وثیقه دی، مسلکي وثیقه دی چې په هغې باندې باید ډېر زیات کار وشي. خو یو څه ورسره هغه شو وضع شو. دغه نصاب په هر وخت و زمان کې جناب ورور ته تغییر خوري، په پرمختللي هیوادونو کې هم تغییر خوري، او لکه مونږ غوندې چې د پرمختګ په حالت کې هم تغییر خوري، ځکه دا نصاب ته مجبور یو چې د جامع او د محیط او د ټولنې د اړتیا د مخې نه ورته وړاندې کړي. تر پرونه پورې موږ په خپل نصاب کې کمپیوټر مضمون نه درلوده یا چې ټکنالوژي سره موږ اشنا نه وو، مګر اوس دا په نصاب کې د یو اختیاري مضمون او د یو هغه مضمون په شکل باندې داخل شوی دی.
اوس ورته اړتیا شته کیدای شي په راتلونکي کې نور داسې مسلکونه یا مضامین هغه شي پکې وضع شي چې د ټولنې ضرورت دی ورته. اقبال صاحب خبرو ته به دوام ورکوو. دغه یو خورکۍ په اړیکه کې د ستړي مه شئ خپرونې ته پخیر راغلی. السلام علیکم روزیانه. خوشحاله اوسئ. مننه. څه پوښتنه غوښتنه لري مهرباني موضوع به دې اورېدلي. غوښتنه مې د مېلمنه دا ده که نه زما د تره بچي که نه په دې مکتب کې دي بس خیمې خو ټپې ورته نشته دې مکتب ته د خوږیاړو ولسوالۍ د نجونو که نه نسوان لسادي ته باید لږ مرسته وشي مرسته نشته. لکه موږ په تاسې موضوع اخیستې نه ده. موږ په مرسته خبرې نه کوو. موږ وایو چې تعلیمي نصاب هلته څنګه دی دغه نصاب چې کوم تدریس کیږي دا د زده کوونکو دپاره مشکل دی نه دی مشکل یادولی شي نه شي یادولی. په دغه موضوع باندې بحث خبرې کوو. دومره مشکل دی دا خو څه کې دومره مشکل دی چې استادانو مو ته سم درس نه ښایي چې سم درس ښوونه نه سم پوه شوي وایي درس مو ته سم نه ښایي او باید مضمونونه کم شي. مضمونونه دومره ډېر دي چېرته یادولی شي. ډېره مننه خورکۍ. خوشحاله اوسئ. اقبال صاحب مهرباني تاسو موضوع رانه اوږد نه شي. موږ او تاسو دوه بحثه لرو. دلته یو د نصاب لوړوالی دی چې د سویې نه دوی وایي چې لوړ او بل د نصاب هغه د حجم کتابونه دي زیاتوالی دی. دا او یو اړتیا ته په پام سره نصاب دی د اوس وخت سره. لکه تا ویل کمپیوټر دی او کمپیوټر دی مثلا یا اوس یو بحث روان دی فکري لحاظ باندې ضرورت دی. جنګ نه کرکه پیدا شي صلح ته یو مضمون باید دلته ځای په ځای شي. اوس مثلا موږ په ننګرهار کې د جلال آباد په ښار کې البته بخښنه غواړم په څلورو مکاتبو کې د تشبث د مضمون په نامه باندې یو مضمون امتحاني طور باندې چې د پوهنې وزارت د پالیسۍ د اقتصاد برخه کې بلې د نصاب په برخه کې اوس یې ټیسټ کیږي یعنې اوس تجربه کوو ګورو د هغه ګورو پیلې ګورو چې څنګه دی. ممکن نور مضامین داسې مسلکي مضامین په نصاب کې داخل شي چې هغه د نصاب د تقویت لپاره کار وکړي. دې کې به شک نه وي چې موږ او تاسو لرې پرتې سیمې هم لرو. کله چې یو نصاب ترتیبیږي جوړیږي وضع کیږي او عملي برخه ځان ته اختیاروي باید ټول ښوونکو ته د دغې نصاب په هکله باندې هغه وشي لارښوونه وشي د ده لارښود کتابونه ورته راشي ورکشاپونه ورته ورکړي سیمینارونه ورته ورکړل شي. دغه برخه کیدای شي موږ داسې ومنو په بعضې وختونو کې چې هغه لرې پرتو سیمو ته بنا په بعضې ملحوظات په بعضې مشکلات کیدای شي هغه کوم کسان چې باید ورکشاپونه د دغې کتاب لارښود د دغې کتاب رهنمایي وړاندې کړي ممکن وړاندې نه شي. خو دا اوس په دې معنا نه دی چې دا نصاب د افغانستان دپاره لوړ دی. حتی موږ هم دا اوس دا نصاب چې ترتیب کړی دی که تاسې دا پرتله کوئ د ګاونډي هېوادونو نه اوس هم دا نصاب زموږ ټیک دی. نه یو خبره بله ده اقبال صاحب که د فکر وکړو چې په لومړیو کې په لومړیو وختونو کې نصر صاحب چې کوم نصاب تدریس کېده کوم کتابونه ډېر عادي وو خلک کولی شي چې په هماغه یاد کړي او هماغه ته لاسرسی ولري. حتی دومره مضامین نه وو. اوس پخوا به اووم سیم اتم سیم کې انګلیسي شروع کېدل او اقتصاد پکې بیخي منظم نور مضامین چې هغه پکې نه و شامل. اوس د لومړي سیم نه انګلیسي شروع کېږي مثلا دا نور مضامین شروع کېږي. آیا دا یو بوج نه دی په ذهن باندې او دا یو فشار نه دی هغه زده کوونکي باندې؟ اکثر صاحب باید یو وضاحت ورکړم. موږ دوه برخې لرو. یو نصاب دی یو د نصاب تقویتي مضامین دي چې په خصوصي مکاتبو کې دا تقویتي مضامین ډېره زیات هغه ته رایج دی قابل د تطبیق دی دوی پلي کړی دی دا مسله. دغه د انګلیسي چې د اول سیم نه شروع کېږي د عربي مضمون چې د اول سیم نه شروع کېږي دې ته ورته نور مضامین چې د اول سیم نه شروع کېږي دا تقویتي مضامین دي. ګوره دا په نصاب کې نه دی شامل. دغلته کله کله موږ فرعي مضامین دي کله کله موږ دغه ځای کې هغه کوو داسې نه وایم چې ناخبري دی خو هغه دقیق نه ننوځو په هغه موضوع کې اصل او فرع باید موږ دلته تفاوت وکړو. د هغوی اوس هم اساسي مضامین هماغه پښتو دی علوم دین دی حساب دی هماغه اووه مضمونه چې د اول او دویم او دریم نه تر شپږمه پورې دی هماغه په نصاب کې شامل دي. خو دغه مضامین چې موږ وایو چې که کمپیوټر دی که انګلیسي دی که دې ته نور ته دا تقویتي مضامین دي دغه شاګرد تقویه کوي د بل پروګرام لپاره. زما هدف دا و چې بوج شته دی په دې شاګردانو باندې بوج شته دا خو دې نه وتلی نه شي. دا پوښتنه به هم ځواب کوو. اقبال صاحب اړیکه راخلو. امان الله ورور تاسو ستړي مه شئ په خیر راغلئ خپرونې ته. څه پوښتنه غوښتنه لرئ مهرباني. مننه. سلام تاسو ته ستاسو همکارانو ته قدرمن مېلمه ته. بلکل واقعا ډېر نصاب ته کوم ډېر ستونزه نه کوم خپله دولت نه فارغ شوی یم فی الحال د خلیفون لیسینا د کامې ولسوالۍ نو واقعا ډېر ستونزو نه ډک و. تقریبا موږ د ریاضي کتاب او دا د کیمیا او د بیولوژي دا کتابونه موږ یعنې که وکړو نیمۍ پورې موږ نه دي ویلي
نو کله به چې امتحان نږدې شي بس استادانو لکه څه ستونزې دي واضح ستونزې څه دي داسې یو څو مثال راوړئ د دې کتابونو یادونه تاسې وکړه دا یې ستونزو نه ډک وه کومې ستونزې دي ستونزې نصرت صاحب دغه ستونزې وې چې استادان به په جمعه کې هفته کې زموږ به 3 ساعتونه نو 3 ساعتونو کې به استاد 1 ساعت راتلو یا به 2 ساعت راتلو حتما یعنې 1 ساعت مس کولو هغې ورځې درس به هم پاتې و یعنې هدف ستاسې هغه دا دی چې ښوونکي ناظرېدل خپل لوست ساعت ته ناظرېدل دا ستونزه وه نو دا ستونزه هم ډېره وه بس موږ نن په دې باندې بحث کوو چې دا نصاب بعضې ښوونکي وایي چې نصاب لوړ دی تدریس کول مشکل دي زده کوونکو باندې بوج دی او ښوونکي وایي چې موږ د دې نصاب انتقال کې هم عاجز یو څنګه چې لازمه ده تاسې په څه نظر یې واقعا نصاب محتوا چې ده لوړه ده د ښوونکو د سویې نه که ښوونکو سویه ټیټه ده بلکل که ښوونکی مسلکي اوسي البته لکه بااستعداده اوسي یعنې دومره مشکل به نه انشاءالله هلته ښوونکي هم بااستعداده نه وي او شاګردان هسې مطلب نه پوهېږي په دې ډېره مننه سلامت اوسئ موږ ستاسې نظر او پوښتنه باندې پوه شو اقبال صاحب هماغه یو څوک د دې نصاب برخه کې ډېر خلک دا هغه راوړي متل راوړي وایي چې ډېر ښوونکي دا غواړي چې باران پټیه باران پسې وګرځوي نو دا خو اوس لازمه نه ده چې باران کیږي پټیه په خپل ځای باید پاتې شي باران باید پرې وشي هدف یې دا دی چې د ښوونکو سویه دې لوړه شي لکه تاسې وړاندې ویل چې موږ د ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان دی ایران دی تاجکستان دی کروس دی او که نورو نړۍ سره موږ لکه ریاضیات دي ریاضیات خو عام دي په ټول نړۍ کې د ریاضي علم چې دی متحد دی یو واحد دی دې کې فرق نشته که موږ د جغرافیه ووایو خو صحیح ده د افغانستان یو هغه پکې زیاتې برخه زیاتې که تاریخ وایو د افغانستان تاریخ به زیات مطالعه کوو خو نړۍ تاریخ هم پکې شته یا بعضې نور مسلکي مضامین دي چې په ټوله نړۍ کې یو ډول دي فیزیک دی مثلا موږ وایو که نه کیمیا ده دا خو واحد علم دی دې کې فرق نه راځي نو په پاکستان کې چې یو ښوونکی تدریسي او هغه نه وایي چې لوړ دی نو افغانستان کې چې کوم ښوونکی همدغه څه تدریسي چې لوړ دی خو د ښوونکي سویه مې ټیټه ده اصلا ډېره ښه نکتې ته تاسې اشاره وکړو دغه ظرفیتونه انتقال یو څه مشکلات لري چې مهارتونه او ظرفیتونه حتی په فیزیک کې په تاریخ کې په جغرافیه کې په هیڅ شي کې کوم تغییر نه دی راغلی په تر دغه موږ مثلا په تاریخ کې که د یو شاه د پاچاهۍ دوره تشریح کړو دې کې څه مغلقیت راځي څه مغلقیت پکې راځي صرف د دې دپاره مغلقیت بله خبره دی چې دوی وایي موږ دغه میتودونه بدل کړي دي مخکې به داسې و چې ټول کار به معلم کوو شاګرد لپاره څه اړتیا نه و په یو ځای کې شاګرد ناست و اورېدل مګر اوس شاګرد په خپله فعالیت کوي هغه د درس میتود او هغه پیداګوژي برخه بدل شوی دی هغه شاګرد محوري سیستم چې بله شاګرد محوري سیستم نور هم ښوونکو ته اسانتیا شوه دا چې ښوونکي پرې نه پوهېږي مشکل د دې دی چې ښوونکی دغه راهنمایي ورته نشي کول کوي لارښوونه ورته نشي کولی په دې برخه کې خو زه چې څومره پوهېږم ډېر ورکشاپونه میتودیک ورکشاپونه ورکړل شوي ښوونکو صاحبانو ته او اوس هغه ښوونکي چې هغه 9 پاس و 12 پاس و هغوی ته په ولسوالیو کې او دلته داخل د ښار کې دارالمعلمینونه داخل خدمت دوی جوړ شول چې هغو ته میتودیک زده کړې مهارتونه د درس د انتقال او هم اکاډمیک درسونه دا ورکړل شول نو بیا ولې شکایت زه یو مثال ویلی شم که چېرته وخت وي او یو ورځ دغه سیار ټیمونه موږ ته راشي او موږ یې مکاتبو ته بوځو موږ تقریبا 3 کاله کېږي په یو برنامه باندې کار کوو د اول او دویم او د دریم مضامین افغان ماشومان دې ولولي دغه کتابونه هم د دې نوي دي چاپ هم نوی دی نصاب هم نوی دی تقریبا په داخل د ښار کې په ټولو مکاتبو کې د نصاب پلي کېږي تاسې باور وکړئ زموږ د اول او د دویم صنف شاګرد که تاسې وګورئ عملا یې وګوري دی خپل کتاب روان لیکلی شي لوستلی شي او اورېدلی شي ځکه دلته دغه معلم ورته دغه مهارتونه ډېر په ښه انداز باندې څه دی کړی انتقال کړی دی موږ ورته د اول دا معلم جوړ کړی دی بیا هم د دې معلم ته رهنما کتاب ورکړی د دپاره د تمرین کتاب دی د دپاره نور لارښوونې دي شاګرد ورسره ډېر زیات عیار دی یعنې که تاسې دا وګورئ په رښتیا هم فکر نه کوي چې د افغانستان او د ننګرهار شاګرد دی فکر کوي چې زه یو ګاونډی ملک ته تللی یم او دا شاګرد ما سره ډېر په اسانه زموږ مشکل په همدې کې دی چې دواړه جانبه کله کله د نصاب په تطبیق کې هغه ډېر زیات مسؤلیت نه اخلي موږ
هیڅ 2 جمع 3 واضح دی چې 15 کېږي لکه ستاسو هدف دا چې ښوونکي کوشش نه کوي ځان نه جوړوي ځان نه جوړ اوس په دې کې نور څه مشکل دی دا په پاکستان کې هم 15 کېږي په ایران کې هم 15 کېږي په امریکا کې هم 15 کېږي یو اقبال صاحب بله خبره دا ده چې ځینې شاګردانو دا ګیله وکړه ستونزې وي چې کتابونه په وخت نه خلاصېږي علت یې هم همدا دی لکه اوس په همدغه موضوع باندې خبره کوو په همدغه موضوع باندې خبره وکړو د نصاب په تطبیق کې د نصاب کیدای شي دغه نصاب د 3 کاله 4 کالو لپاره بیا وروسته بدل شي یو بل نصاب راوځي شي ما مخکې ویلي چې د وخت د اړتیا د مخې د نصاب پرته خو افغانستان هم یو غریب ملک دی هره ورځ که موږ دا نصاب ولو دې باندې په میلیاردونو روپۍ مصرف راځي اکاډمیک او مسلکي خلکو ته ضرورت دی چې دغه نصاب بدلېږي دا ډېره مشکله خبره دی په وخت نه خلاصېږي کتاب یو اورېدونکي هم تاسې واورېدل هغه دا خبره وکړله وړاندې اوس فعلا موږ سره نشته وړاندې اورېدونکي چې خبره وکړه ما ورته ویل څه ستونزه ده کیمیا کې وایي ښوونکي صاحبان ساعتونو ته نه راځي نو څنګه خلاص شي چې دا لوست ساعت ته رانشي او غیر حاضري پکې وکړي خو کتاب او بیا علت هم دا دی نصر صاحب ورسره چې ډېره پورې برلاسې نه لري په دې مضمون باندې اکثره د دوی دا غوښتنې چې مثلا استاد نه راځي علت هم دا دی چې دی په دې خپل مضمون باندې وارده نه دی اوس ګناه خو موږ دا نه وایو چې هماغه د باران او د پټي خبره ده که نه چې اوس دو نه پوهېږي نو کتاب خو ملامته نه دی کتاب خو هماغه کتاب دی هغې کې څه راغلي ښه دي چې باید انتقال شي شاګرد ته دا چې ښوونکی نه هغه کېږي او قیصه به زه وکړم که نه وایي څوک ډېر یو هغه ته حوزې والاو ډېر زیات نیول 20 ځلې نیولی دی په غلا باندې په مختلف فساد باندې وایي قاضي ته به یې ورسو قاضي ورته وایي چې والکه ته څه بلا یې که نه هر جمعه ته را روان یم دا د یو کار نه یو کار ناجایزه دي کړي جرم دي کړي دا مه کوه وایي خو بدل شه که نه قاضي ته ویلي بدل شه چې ما ونه ګوري نو اوس ښوونکي صاحبان باید بدل شي که نه چې د نصاب باندې یا بدلون په دې معنا نه دی چې منفق دي شي تغییر دی راولي په ځان کې سویرې دي هغه مضامین دي ورته چینج کړي دغه ستونزې یا دا اړیکه راخلو اقبال صاحب عبدالشکور ستړي مه شئ خیر علی خپرونې ده السلام علیکم محترم خوشحاله اوسئ او قدرمن مېلمه ته او لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه ډېره دلچسپ نو غواړم چې مطلب خپل نظر په لنډو ټکو کې مهرباني په لنډو کې موږ خو دا تعلیم کړی تقریبا د ګاونډي هېواد کې هم دا کړی ده تر څو چې موږ دغه نصاب را کم نه سي که نه نو موږ به هېڅکله هم لکه مطلب داسې یو ښه شاګرد دغه نه کړو دا اوس موږ خپله اتم سیم نه وروسته په پاکستان کې موږ ته به رشته بېلېده چې یاره ته ساینس وایې او که علوم اجتماعي وایې که نه په هغې نه بعد بیا په بیا راته درجه بندي کې داسې بیا راته میډیکل وایو که نان میډیکل یا د انجینرۍ بخش ته رسېږي همدغسې هغې به چې د کانکور امتحان نه اخیسته نو دا به اوس دلته موږ د هغه مضمون او هغه څنګه مهارت راکړي نصاب ورته کوي ستاسې اړیکه لږ ټکنۍ ده که زیاته بدلون ورکوي او غږ به مو صفا شي نو موږ داسې وایم چې نصاب موږ راکم نه کړو که نه په دې اوسني نصاب کې به موږ هېڅکله ونه کړو لکه د نصاب د کتاب پاڼې ډېرې دي حجم یې ډېر دی داسې وایي حجم یې بیخي ډېر ده زه درته داسې وایم چې 18 مضمونه که نه یو هلک طب سره شم هغه طب وایي نو هغه لږ فرهنګ سره هغه داسې مضامین به یې کړي دي چې هغه وایي چې بچی للو نو هغه د هغه میډیکل سټوډنټ له هغې سره څه تعلق لري چې هغه کتاب یاد کړي یا یو انجینر له هغې سره څه تعلق لري چې هغه یاد کړي نو زه چې حجم کم نه سي موږ به هېڅکله هم داسې یو ښه ډاکټر یو ښه په دې به بحث وکړو چې د کتاب حجم زیات دی که کم دی او یو غټ شکایت چې دی دا دی د ښوونکو صاحبانو له خوا نه وایي محتوا لوړه ده معیار لوړ دی د پوهې ښوونکي صاحبان نشي تدریسولی ښوونکو مشکل دلته دا ده چې دا کوم سټنډرډ کتابونه کړي دي نو هغه دوه اضافه ته راځي هغه هغې ته بیا وایي مشکل صحیح ستاسې اړیکه هم ټکنۍ ده خو ستاسې مطلب باندې مونږ پوه شو تاسو ویل چې کتابونو حجم زیات دی نه خلاصېږي تدریسي مشکل دی بالکل همدا خبر و نستاد صاحب بل د خوا کې ورسره دا خبر و چې مضامین یو شاګرد ته 18 مضامین او دومره یادول دا ستونزمنه ده ځکه په نورو ځایانو کې وایي داسې نه دي نورو ځایانو کې هر څه ته خپله برخه معلومه ده ټاکلې معیار ورته ټاکي چې ستا کم شي سره ذوق دی شوق دی هماغه ته دې معرفي کوي اقبال صاحب تاسې معرف په برخه کې له ډېر وخته نه کار کوئ سفرونه به هم تاسې کړي علمي سفرونه یا خصوصا د معرف د پرتلې سفرونه د افغانستان د نصاب او د پاکستان د ایران کوم ملک ته تللی او پاکستان او فرانسې ته هم تللی یم
د فرانسې په ملک کې ما هم دغه تقریبا یو 3 هفتو دپاره یو سفر کړی د مکاتبو د لیدو په خاطر باندې ما دا نصاب پرتله کړ. د دې ورونو دا خبره تر ډېره حده پورې حقیقت هم لري، خو دا یو پراخه تصمیمګیري ته ضرورت شته چې د ملک په کچه باندې او د ریاست جمهوریه او د وزارتونو په کچه باندې یو تصمیمونه ونیول شي چې څه رقم کولی شو دغه د نصاب د کتابونو کې کموالی راوړو. څه توپیرات دي ولیدل؟ توپیرات خو مې دا ولیدل چې هلته ډېره برخه په فرانسه کې په عملي کارونو باندې پراکتیک باندې ډېر زیات کار کېږي. مثلا دا د کیمیا په مضمون کې، د فزیک په مضمون کې هغوی تر ډېره حده پورې تیوري نه بلکې ځي په لابراتوارونو کې عملي کار کوي، یو پراکتیک کار کوي. نو هلته بیا د کتاب حجم او د نصاب ثقلت هېڅ په نظر کې نشته دی، ځکه هلته عملي کار دوی کوي، یو څه تجربه کوي. کتاب لري؟ هېڅ بلې کتاب لري. کتاب حجم مو وکتلو؟ د کتاب حجم لرو، مګر په دومره اندازه باندې چې زموږ کتابونه ضخامت یې ډېر دی، د هغوی ضخامت کم دی. یعنې کیدای شي محتوا یې هماغې، خو عملي هغه ته پکې ډېر عملي برخې ته پکې زیاته برخه ورکړې. لارښوونه کمه شوې ده، لارښوونه ورته عمل پکې زیات، عمل پکې پراکتیک زیات، حجم بیا هماغه شو، حجم هماغه شو، خو هلته عملي برخه یې زیات دی. بل دغه بعضې مغلق مضامین چې واقعا د ژوند دپاره هم ضرورت دی او موږ ته نه کولی شو چې عملي بڼه کې ترنه ډېره استفاده وکړو. زموږ په نصاب کې یو مشکل دا دی چې دغو برخو ته لږ ساعتونه کم ورکړل شوي دي. مثلا اوس موږ د کیمیا 2 ساعته لولو، د فزیک 2 ساعته لولو، د ریاضي دپاره 15 ساعته په یو ټولګي کې ورکړل شوی دی. اوس دا کیمیا او فزیک ډېر زیات ښه مضامین دي او ضرورت دی، عملي برخې په ټولنه کې اړتیا ورته شته چې موږ هغه کوو. باید د 2 ساعتونه لوړ شي. هلته 18 مضامین دي په 10 11 او 12 کې. اوس د 18 مضامینو د ځای په ځای کېدو په خاطر باندې څه رقم کولی شو چې د کیمیا ساعتونه اضافه کړو. په ده باندې یو بحث روان دی په وزارت معارف کې. دا یو مشکل دی. دویم مشکل دا دی چې کله تاسې واقعیت وایي چې موږ درمعلمینونه لرو، دلته پوهنتون لرو، پوهنځی لرو، تعلیم تربیه لرو، د ساینس فاکولته لرو. اوس د دواړو وزارتونو ترمنځ هم یو کار روان دی چې څه رقم دغه د تعلیم تربیې د پوهنځیو او یا د مسؤلینو ته داسې زده کړه ورته برابر شي، داسې نصاب ورته برابر شي چې هغوی په اسانۍ وشي کولی د مکتب نصاب ښه تطبیق کاندي. یو مشکل دلته په دې کې هم دی چې هغه مسایل چې د ساینس په فاکولته کې یا د تعلیم تربیې په فاکولته کې یا د ادبیاتو په فاکولتو او پوهنځیو کې لوستل کیږي، هغه لږ تفاوتونه لري د موږ د نصاب سره. اوس په دوی باندې دوی کار روان کړی دی چې همغږي شي. بلې چې همغږي شي، هماغه محتوا، هماغه عناوین، هماغه موضوعات چې په مکاتبو کې دی، هلته عملي برخه او په نظري برخه په یو قوت باندې باید ټولو شي. په رښتیا معلم لیسانسه دی مګر کم تجربه دی، نشي کولی چې د صنف په مخ کې هغه د شاګرد د اړتیا د مخې نه ورته هغه کم تجربګي ده. کم تجربګي به موږ هغه د مسلکیتوب په اساس باندې واخلو. مثلا یو موږ هغه لرو هر څوک عالم کیدلی شي خو معلم کیدلی نشي کنه، هغه د معلم کیدو مهارتونه کم دي. یعنی آیا په علم کې هم کموالی شته لکه څنګه چې لازمه ده؟ مثلا یو څوک لیسانس شو، د 14 کالو د تعلیم تقاضا چې څومره پکار ده د دې سند، هماغومره علم یې حاصل کړی دی که نه کم دی؟ دې باندې اوس بس ځکه نشم کولی چې کیدای شي دا خبره زموږ نه بل پلو لاړ شي، خو د یو معلم دپاره دواړې برخې ضروري دي. هم علمي برخې ضرورت دی چې اکاډمیکه برخه ورته وایي، هم هغه مسلکي برخې چې د ده هغه مسلک دی چې پیداګوژي باندې پوهېږي، په میتودولوژي پوهېږي، په روانشناسي پوهېږي، دغه برخې ورته ډېر زیات ضرورت دی. کیدای شي په بعضې مواردو کې یو سړی په یوه موضوع کې ډېر پر معلومات وي، نور علمي برخه یې کمزورې وي، علمي برخه کې ډېر زیات معلومات وي، خو دغه یوه موضوع شاګرد ته ډېر ښه انتقالولی شي. دغه د انتقال برخه یا د هغوی دپاره د رسولو برخه ډېر زیات قوي وي. موږ دپاره معلم باید په دې دغه صفتونو باندې وي چې یو ځل زه دفتر کې ناست وم، یو ملګری ما سره ناست و، هغه ته زنګ راغی یو ولایت نه او ټلیفون کې خبرې ورسره وکړې. ما ویل څوک و؟ وایي د پښتو مضمون یو ښوونکی و. ما ویل څه درته یوه زنګ یې راته وویلو چې دا د پښتو ځانګړي توري، دا ډال او ټې او ړې او دا وایي دا څنګه تلفظ کیږي؟ ښوونکی و که نه، او د دې معنا وایي څه ده؟ نو اوس دا ښوونکی به م وایي چې نصاب لوړ دی؟ نه باید ونه وي کنه، د دغې علمي برخه نه ډېر زیات ضعیف دی، کمزوری دی. که هغه وي وخت وي، موږ په مکاتبو کې 100 کال
تقویتي صنفونه په 500 کلاسونو کې یا صنفونو کې موږ جوړ کړی دی. دا تقویتي برخه زموږ هغه شاګردان موږ دلته تربیه کوو یا یې نیسو چې هغه واجد شرایط د مکتب د شمولیت نه وي، یعنې دا چې 7 کلن نه وي، 8 کلن نه وي، 4 کلن وي او 15 کلن وي. په مکاتبو کې موږ ټولګي جوړې کړي دي، د هر ټولګي تعداد د 15 نه تر 10 پورې دی. دلته زده کوونکي راځي، د ده دپاره تقویتي مضامین موږ وضع کړي دي، د پوهنې د وزارت نه وضع شوی نصاب دی، ښوونکي ورته موجود دی او په مکاتبو کې موږ دغه تقویتي صنفونه جوړ کړي دي. په بخښنې سره خاکسار صاحب چې کله دوی اول ټولګي ته شاملیږي یو څه مفکوره او ایډیا یې د ځان سره اخیستی وي، حروف پیژني، کلمې پیژني، د کتاب سره اشنایي لري، یعنې یو توقعتي برخه دی. په ټولنه کې هم همدغه یو مشکل دی. دوی توقع داسې دی چې کله ماشوم موږ 7 کلن په مکتب کې شامل کړو، دا نه باید نابغه جوړ شي، دا خو ناشونی دی. حالا چې پلار ورسره په کور کې زحمت نه وباسي، تقویتي خبرې ورسره نشته دی، د هغې نه مخکې یو سپاره یې ورته په هغې کې نی ورکړې، دا راسن غواړي چې په مکتب کې شامل شي او د مکتب نه توقعات هم د دوی لوړ او کوړ دي. توقعات هم د دوی داسې دی چې باید ډېر زیات کار ورسره وشي. من ګوره په مکاتب خبره ده وایي څه تبۍ سړه او څه ابۍ سسته دواړه. موږ په مکتبونو کې صاحب 3 شفته هغه لرو. موږ نیم ساعت د یو مضمون د ارایې دپاره، د یو موضوع د ارایې دپاره ډېر کم وخت دی، یا 15 دقیقې ډېر کم وخت دی. نو کله کله دغه د مضامینو یا د نصاب د زده کړې دپاره یا د علمیت دپاره یا د پوهې دپاره دغه والدین هم یو څه مکلفیت لري. موږ سره خو شاګرد 3 ساعته وي، دغه 21 ساعته کې پلار او والدین د ده سره څه وکړو. وروستۍ خبره به بیا هم دا وکړو او پوښتنه ځواب تاسې ورته ووایئ چې د افغانستان اوسنی نصاب د محتوا له پلوه لوړ دی که نه؟ سویه باید چې لوړه شي او مهارتونه د ښوونکو باید زیات شي. یعنې د قناعت حجم نه، د کتابونو د شمېر زیاتوالی نه، محتوا جناب نصر صاحب لوړ نه دی، د افغانستان د کچې نه لوړ نه دی، ښه مطابقت کوي. خو که موږ او تاسې نور هم پرمختګ وکړو، باید محتوا را سره نور هم څه شي؟ لوړ شي او قوي شي. د اوس لپاره په ده باندې بحث هم نشو کولی او قبلول هم نشو چې د خلکو د سویې نه ده لوړوالی لري. یوازې د کتاب ډول او د کتابونو شمیر باندې خبره وشي او یا په دې کې لږ تغییرات راشي چې دغه د کتابونو تعداد او شمیر کم شي او لږ دغه حجم باندې هغه ډېر زیات کوم خبرې هلته علمي او مسلکي کسان شته که لازم نه بولي هغه نه تنوع او د ښوونکو میتودیک اکاډمیک هغه باید لوړول او تقویه شي. مننه. خوشحاله اوسئ استاد چې راغلې خپرونې ته. د خري ښوونځیو د برخې امیر احمد شاه اقبال صاحب له تا نه نړۍ مننه چې خپرونې ته راغلې، حاضر شي او هغه پوښتنو او غوښتنو ته دې ځوابونه وویل. ډېره مننه. تاسو نه هم ډېره زیاته مننه. خدای وکړي چې زما دغه ځوابونه ستاسو د ضرورتونو او د نیازمندي په مطابق پر ځای وه. نصر صاحب خپرونه پای ته رسوو. د انعکاس سهار دا خپرونه همدلته پای ته رسېږي. له تاسو ټولو مننه چې خپرونه مو راسره تر پایه وڅارله. تاسو ته ښه ورځ، ښې شېبې، تر بیا د خدای په امان.